اللهم پاکی دا خدای تعالی را بیا ورته وکړه سبحانک اللهم پاکی دا خدای تعالی را سبحانک اللهم پاکی دا خدای تعالی را سبحانک اللهم پاکی دا خدای تعالی را بسم اللہ شروع کم پنام دا اللہ الرحمن چه مہربان دے الرحیم چه رحم کون کے دے سبحانک اللہم پاکی دا خدای تعالی را حلکہ زبوز دا غیم تاسو بترجمہ ہے خواہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم ور جیو یو ټکی وایو لکه د ماشومانو زویم چې دام څوک نه زده کوي قسم دی د دنیا بدبخته ترین انسان به چې دا نه زده کوي یو ټکی لکه د ماشومانو د تویم او څلور پنځه پیرې ویم رب نه امید کوم چې تا اراده وکړه چې خدایا دا پټکي والا راځي او دلته مونږ ته ناست یو دا ټکی راته لکه د ماشومانو وي دا اراده تا وکړه کور ته زیزه انشاءالله الله به دې سینې ته کوز کړي خوښ هم ده داسې هم خوښه ده بیا درته یو پیرم سبحانک اللهم پاکی دا خدای تعالی را سبحانک اللهم پاکی دا خدای تعالی را په اخره کې یو خبره کوم جی دا د ما د خویندو میندو د پاره ده دا خبره که په سپیکر باندې اوري دا درس یوازې ستاسو د سړو د پاره نه دی دا د زنانو د پاره دی زه یوازې تاسو له نه راځم زه خپل خویندو میندو له راځم او رب نه امید کوم چې درس ته به ډېر په ذوق باندې کینی او تاسو ته م ویمه دلته د زمان تاسو به پیژنې زمان ایسې اوس بیمار دی په خاروني باندې عرف خاروني باندې یادېږي تاسو به یې ټول پیژنئ د هغې کور د جومات دا سپیکر ورته عین نږدې دی نو زما یې عاجزانه درخواست کوو چې ستاسو د کلي زنانه د ماسخوتن مانځله گویه د تبلیغ فنیت باندې او د علم پنیت باندې دغه کور ته راتلو نو زه وایم چې ستاسو د زنانه د کور نه روځي نو الله به ورته وایي چې گویه پرښتو به ورته وزرې غوړولي انشاءالله رب نه امید کوم داسې م خوښه ده ځکه دلته اواز صفا راځي خیر کوم کورونو ته چې راځي نو آب صفا راځي دې سره به کلي کې مینه محبت هم پیدا کیږي او په یا کور کې دا نه وایم چې د زمانه یې صاحب کور کوم کور ته چې اواز صفا ځي بس دغه کور ته اواز صفا ځي که نه نو تاسو کوشش وکړئ انشاءالله رب نه به امید کوم هغه ته به ووایم په دغه وخت کې به کور ته یو ماشوم هم نه ورځي داسې م خوښه ده د رب نه امید کوم ماشوم به م کور ته دننه نه ورځي ستاسو خویندې میندې دي زما م خویندې میندې دي انشاءالله دغلته به محفوظ وي او کتابونه به یې کلو کړي گویه چې یو مجلس د علم به لګي د زنانو دپاره په کلي کې نو خیر دی تاسو پې مشوره مو کې د زنانو سره انشاءالله رب نه امید کوم د دا کلي زنانه ډېرې دینداره دي د هغې دغه ماته تاسو ته ښکاري انشاءالله دلته تاسو یې رالیږلي یې زه هم په زوره به یې پکې بعضې رالیږلي چې جومات ته کاري صاحب له ځان نه ورسوي نو انشاءالله دا زنانه دینداره دي رب نه امید کوم د دین دپاره به جمع کېږي خوښ هم ده انشاءالله تاسو به ووایې دا خبره باندې ستاسو رضا ده که نه اواز نه راځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین الله مونږ چې کوم درس ولستو خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت او شفقت باندې خدای وګوري الله مونږ د کوي خدای استا کتاب لراغلي دي استا د محبوب خبرو لراغلي دي خدای ماشومان دي پکې سپینګری دي الله نوجوانان دي الله استا در تراغلي دي د دې څه قسم مشکلات دي خدای په خپل د قدرت ختم کې څه قسم تکالیف دردونه مصیبتونه دي خدای په خپل د قدرت ختم کې پزړه کې څه قسم شریع حاجات دي الله د خپل در نه پوره کې خصوصا په دا درس کې څوک کینی خدایا دا ستا رضا لراغلی دي ستا کتاب لراغلی دي خدایا قدمونه پرز د قیامت باندې خدایا پتل د میزان کې په مقابله د نیکو کې خدایا واچوا
الله دا کتاب د دې مجلس لپاره د جنت ته دننه کېدو ټیکټ او شفاعت خدایه وګرځوه. دا درس زما خویندې میندې اوري خدایه د لوپټو د عزتونو خدایه محافظ شه. زما د خویندو میندو په زړه کې څه قسم شري مقاصد دي خدایه د خپل در نه پوره کا. ماشومان بیماران دي خدایه شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کې. په دا کلي کې بیماران دي خدایه شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کې. زمونږ ملګری زمانه جی سے بیمار دي دعا ورته په اخلاصو کې خدایه شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کې. الله بیماری په صحت باندې خدایه بدله کې. یو ماشوم دې په دا کلي کې اکسیډنټ کې مخ کې زخمی شو اوس هم په هسپتال کې پروت دی خدایه صحت ورته ورکې. الله شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کې. په دا مجلس کې کاروباریان ناسي خدایه کاروبارونو کې برکت واچې. د چا رزق کمزور دی خدایه د رزق انتظام وکې. نیا دی جسے بیمار دی باوجود د بیمارۍ نه خدایه ستا درد ته راغلی دی الله بیماری خدایه په صحت باندې بدله کې. الله په دا مجلس کې سپینګیري ناستي خدای په عمر کې برکت واچي. نوجوانان ناستي خدای دین سره وابسته کې. ماشومان پکې ناستي خدای با عمل عالمان قاریان مفتیان حافظان کې. الله دا درس ته د مجمع د پاره او خصوصا د دا کلی د پاره د جنت ته دننه کېدو ټیکټ خدای وګرځوه. خدای دا کلی په اتفاق او اتحاد باندې تا قیامت د سبا پورې خدایا وساته. الله په دا کلی کې د چا په زړه کې بغضونه دي نفرتونه دي حسدونه دي خدای دا نفرت او حسدونه خدای په محبت او الفت باندې بدل کې. الله ته زړونو بدلولو والی او په وخت ځن کدنم دا کړي په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله